الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وحبيب مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم عليه. صدق الله مولانا العظيم. انتہائی واجب الاحترام مسلمانان رونو، اللہ رب الجلال قرآن عظیم شان کے فرمائے: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن آغا کسو چې نیک عمل وکړو، کدا سړی نارینه دی که زنانه ده، وهو مؤمن په داسې حالت کې چې دی مؤمن دی. نیک عمل یې وکړو په داسې حالت کې چې دی مؤمن دی. ځکه بعضې خلک داسې دي چې هغه نیک اعمال کوي خو مؤمنان نه دي، ښه کارونه کوي خو مؤمنان نه دي. لیکن تاسو وګورئ دا څومره چې کافران دي دوی ډېر زیات د خیر ښېګڼې کارونه هم کوي خو مؤمنان نه دي. نو الله فرمایي هغه سړی چې هغه که نارینه دی او که زنانه ده چې نیک عمل وکړي په داسې حالت کې چې مؤمن یې ګورئ، نو الله فرمایي فلنحیینه حیاة طیبه، دغه انسان ته موږ ښایسته رزق ورکړو، ښایسته زندګي ورکړو په دنیا کې. دنیا یې ښایسته ده. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. او الله فرمایي په دنیا کې چې دا کومه ښېګڼه کړې، دا کوم نیک اعمال یې کړي، د دې نه ښایسته بدله به له آخرت کې ورکړي. دا قرآن آیت دی او د الله حکم دی او د الله ارشاد. نو هر هغه مسلمان چې هغه مؤمن دی او هغه نیک عمل کوي، هغه په خپل نیک عمل باندې څه شي؟ خوشاله شي. زه شکر دی د دې نیک عمل د وجې نه، د دې ایمان د وجې نه الله تعالی زما دنیا او آخرت ښایسته کوي.
وستاسو بل طرف ته وګورئ یو سړی د خیر ښېګڼې کارونه کوي او دی مؤمن نه کافر دی او دغه رنګې مشرک دی مؤمن نه دی نیک اعمال کوي نو الله رب الجلال عادل ذات دی انصاف کوونکی دی د دغه خیر ښېګڼو بدله الله تعالی په دنیا کې ورکوي خو په آخرت کې بیا د هغو څه اجر نشته دغه غټ تاوان دی چې آخرت کې د چا اجر دې وجې نه نبي علیه السلام وفرمایل چې اے خلقو واورئ دا خبره چې چا لا اله الا الله ویلې ده مسلمان دی خوشاله دي چې دا به خامخا جنت ته داخلېږي په اخلاص سره د زړه د صدق نیت سره دا کلمه وویله دا به خامخا جنت ته داخلېږي دا به ټول غټه کامیابي ده یو سړی جنت ته داخل شي بس دا غټه کامیابي ده د دې وجې نه موتاله پکار دا دي چې د مسلمان او د مؤمن کېدو سره سره نیک اعمال ځکه چې الله تعالی قید فرمایلی دی په دې خبره کې الله تعالی قید کېښودی دی چې ګوره نیک عمل وکړه صالح عمل وکړه په داسې حالت کې چې مؤمن یې نو مؤمن ته نیک عمل وکړو او تا زما اطاعت زما د ارشاداتو موافق زندگی تیرا کړه نو الله فرمایي فلنحيينه حیاة طیبه زبر زندگی ښایسته کما دنیا باندې ښایسته رزق پر پرا او آخرت کې من الله دغه اعمال د چت او ډېر ښایسته هغه صدر کما اجر دا خوش خبري او نبی عليه الصلاه والسلام په حدیث کې ارشاد فرمایي چې کوم سړی په اخلاص سره دا کلمه وایي مسلمان شي دا سړی به جنت ته ځي اوسیات ساتي صحیح عقیده او صحیح ایمان پکار بعض خلک په خپل باندې مسلمانان دي خدای عقیده خراب هغه نیک عمل کوي خدای عقیده خراب د دغه عقیده د خرابوالي د وجه د نیک عمل د څه پیدا نه وي کافر دی ډیر نیک عمل کوي په انسانیت باندې هم اگر چې وایي چې موږ د انسانیت خیرخوا یو ګره کافر د انسانیت خیرخوا نه دا کوم کارونه چې کوي دا زما استاد دوکې لپاره بس چې مسلمان دوکه کوي چې ګره کافر او مشرک دا ګره د انسانیت خیرخوا دی نو پر انسانیت خیرخوا په دنیا کې د ټول نه ډیر وینه چې ټول سره د کافر په دې اوس وخت په فلسطین کې کوم ظلم شروع دا کافر نه دی دا يهود نه دی او بهرحال ما او تاسو ځان سوتي په دغه خبره باندې چې موږ د انسانيت سره وکړو موږ د خیر ښېګڼې کارونه کوو او الله به دې اجر ونه ورکړي عقیده خراب راکړي عقیده د شرک ده نو چې کله عقیده د شرک څخه دې په دې باندې هیڅ اجر او ثواب نه ورکړي د دې وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو خپل عقاید برابر او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې ارشاد فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي خپل دو صحابه ته چې زما صحابه مسلمانانو په بنی اسرائیل کې 72 فرقې تیرې شوې دي دا څو 72 فرقې او زما په امت کې بدري او 73 فرقې سازيږي كلهم في النار الا واحد ټول فرقې دا جهنم ته ځي دا ورته ځي مګر یو ته قداسي چې دا جنت ته ځي دا ورته نه ځي صحابه فرمایل قالوا من هم يا رسول الله دا الله رسول دغه فرقه دغه خلک رسول دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دوه ټکو په دوه الفاظو کې جواب ورکړي ما انا علیه واصحابي ما انا علیه واصحابي پکم دین باندې چې زېما پکم باندې زما صحابه روان دا لار چا اختیار کړه دا وړاله دا فرقه دا کامیاب ده دا جنتی ده دا نور بټول جهنم
اوس نبی علیہ السلام چې زما په امت کې ودري او یا فرقه یو وخت کې صحیح 72 بغل ریاض ساتي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد شپږ داسې غټې باطل فرقې چې چرچا په ځانګړي چې دا ګمراه دي هر چا په ځانګړي چې دا ګمراه دي پاره کې یو چې کوم دا واقع دا رنګ جبریا دا رنګ قدریا مشبهه او داسې شپږ دغه غټې چې کومې فرقې وي دا ګمراه فرقې نبی رسول الله په دوه یا خو دي علماء وایي چې دا دوه یا فرقې په دې شپږو کې نه نفرت دي دا به په دې شپږو کې تقسیم شوي دي په هر فرقه کې دا نظام نور فرقې لکه ګوره تاسو شیعاګان واخلئ په دې شیعاګانو کې ډېر بلا شي اقسام شیعاګان بلا شي بعضی شیعاګان هغه داسې دي چې هغه پیغمبر علیه السلام صحابه کرام ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما ته کنځلې کوي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته کنځلې کوي او بعضی داسې دي چې دغه عقاید خراب دي په دغه کار نه کوي اقسام دي نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې چې ګوره یو فرقه پکې ده د نبی علیه السلام بعد معتزله دا هغه قوم چې دوی له عذاب د قبر عذاب نشته ده د قبر د عذاب مکمل منکر کل صراط وغیرہ دله د میزان دانشته دا چا په نسبانه معتزله په نسبانه دم درود چې کوم دی دانشته کرامات د اولیاء دانشته دین مکمل منکر دا څو معتزله وس هغه معتزله نشته کوم چې پاسنی شکل کیو خدای رونه دایګان ستره د معتزله د عقاید فرمانبردار خلک شته چې هغه خبر نه باندې ته د خبر د عذاب نه ممکن شته دا څېړل خلک په دې معاشره کې اوسې چې هغه د عذاب د خبر عذاب